سنسر هغه خپل ګولې ده. ذکر دغه دماغو کیفیت باندې ډاکټرانو نه پوښتنه ده الله تعالی کوم یو شاکار جوړ کړی دی. بهر تقدیر وای دغه زنځه کې دغه ځای ته ورسیده صحیح. نو دا به دغه ځای را خلاصې څنګه؟ نو وای کده غسی په نوسی نسی او را خلاصې د پنځه چوړې دی آټي بور سره وشلې سبا کې ورته آټي بور سره وشلې. نو وای داسې به کې دا نو سه بل غونې ګرم کې دا نو سه به لوګ نو چې د زنځ بدن ته واچي او دې ته هیټ وسی نو دا فور اصحاب جوسی اخته کلاو کې دی راو چتا کا. نو ما دوی ته ما دا افسران دا زنځيري دای چې کوم ځای شی لګول دي نو کدا سي راکې نو ګره آټیش دي آټیش مې لوګونی بنو سه ګرم کی نو دا سي د نصف اعلی کې یا نصف اسفل کې به ورته ورته صحیح. نو په آرام غو دې به دا پنځه اخلاص کې بهر تقدیر عرض کو استاد خدمت کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الله تعالی جی بس دا په دغه تجربه ګوره ما تجربه دا اولیاء تجربه پرونه مرګرو ته په دې جمعې مسکه مرګرو ته وې مهدی خو ګوره دې دور کې بچاته د ولی پیمانه نه کېده چې دا به شیخ عبدالقادر جیلانی دا به خواجه معین الدین چشتی اجمیری اذا کان امراؤکم خيارکم دا زمو مقابله کې خسړې سره ملګرتیا کوم. دا د نور لیډرانو مقابله کې خسړې مې دې دور کې ولی ډیر کم تر پیدا کی مې دنیا کې صرف یو ولی دی. نو ټولو ماته نه کتل چاسو مې غزې بهر تقدیر حزب کو استاد خدمت کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الله تعالی د اکاؤنټیبلټی تصور وکړي. قران کریم تاسو راوالي سورہ البقرہ کې الله تعالی فرمایا من الناس من یقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر. دا آمنا بالله يؤمنون بالله وباليوم الآخر سورة البقرة کی اللہ تعالیٰ فرمایا من الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر. دا آمنا بالله يؤمنون بالله وباليوم الآخر قرآن کریم سوز آئے ذکر کے صرف دا اللہ تذکرہ کوي د یوم آخرت صحیح. نو هلته بیا موږ یو تفسیری ضابطه وایو چې محصور بین الحاصرین له حکم د حاصرین وي. نو ایمان بالله او ایمان بالآخرت متضمن دي د بقیه عقاید الله. ځکه دا د دوالو جوانبو په دې هیڅ کې راګیر آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خير وشر من الله تعالی والبعث بعد الموت. اما مرګ ته معنا یو بل تفسیری نقطه پکې دا چې د انسان شخصیت جوړیږي د مسلمان عقیده جوړیږي د اخلاق او عمل جوړیږي په دوه تصوراتو. یو د الله د عظمت تصور او دویم د آخرت د احتساب تصور. کله د انسان په ذهن کې دارال چې الله تعالی عظیم تر ذات دی او دا الله به د قیامت پر ورځ زما د هر عمل مانه تاسو کوي قسم دې کدنه وایلیشن شي د خپل غلط زبان کې خودا دا کې دوی ځکه نه د خدای عظمت زموږ ذهن کې را تر اوسه راغلی او ما قدر الله حق قدره. موږ انګریزي کې ورته وایو چې د خدای انډر استیمیټ کړی دی. موږ خدای انډر استیمیټ کړی دی. الله تعالی دې زموږ په ذهن کې خپل عظمت واچي صحیح. لکه جماعت والا چې دا مهنت کوي الله نه کېدو یقین او مخلوق نه کېدو یقین. دا شی د دې الفاظو نه عملیت ته وړاندې کول پکار دي. ما وې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا صحابه په دین باندې کمپرومایز نکو سودا بازی نکولا سرندر کېدل نه چاته سر نه ټیټو. دا غي وجه دا و چې دا وی خبره زړه قبول کړی و زمونږ خبره دماغ قبول کړی ده. زمونږ خبره دماغ ما ته وګورئ جمعیت العلماء زما زړه قبول کړی ده خو ډېرو ملګرو دماغ نو چې چا دماغ قبول کړي 15 منټه کې هغه شک پیدا کول شي. خو چې چا زړه قبول کړي هغه څه خدای دې خو بس. دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. حسین احمد مدني دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. شیخ الهند دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. قاسم نانوتوی دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. مفتی محمود دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. جمعیت علماء اسلام دا زما د عقیدت د شیخ التفسیر والقرآن حضرت مولانا قاضی فضل الله ایڈوکیٹ دامت برکاتهم العالیه د مزید تفسیر او په مختلفو موضوعاتو بیاناتو لپاره ټوډے لیسن چینل سبسکرائب کړئ. شکریہ. قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما اتينا بمثله لا تعزل المشتاق في اهوائه حتى يكون حشاك في احشائه. متنبی ډیره عجیبه خبره کړې ده چې چا سره محبت پیدا شي. محبت د دماغو مسله ده، د زړه مسله ده. الته په مغرب کې یو ځل زه یونیورسيټي کې لیکچر کو لیکچر نه بعد بیا غوي وي تاج د ایمان او د عقیده په حواله خبرو کړې د تعلق سره ده. وې د زړه خو سوای د وینې پمپ کول نه بل فنکشن نشته. د زړه واحد فنکشن بدن کې سره وینې پمپ کول د دین علاوه بل فنکشن نشته. نو مرته مې دې خو ګور ته مې فزیکل دنیا کې لګې او سپریچوال دنیا کې لګې.
ته مادي دنیا کې لګیا او روحاني دنیا کې لګیا ته لږ د خپل میدان بدل کړه ماره سرکل تر دن نشه صحیح ته مې لادل ته داخله نه راغسته په خبره ځکه نه پويږي د پرایمري سکول سټوډنټ کله د های سکول کلاس کې خو دا په دې کې خبر راځي هغه دا نمایته د فیلډ سره د دې فیلډ تر دن نشه بیا بس او مارته مې اوس دې خو ګوره پرون مې جمعه کې ملګرو ته داوي مال تاغي په دې نشه مطمئن کوله دا ځکه چې خدای ویلي دي دا ځکه چې پیغمبر علیه السلام هغه وایي دا خدای خو ته منې را پیغمبر ته منې خو منم نه ما خو عقلی طور او ریزنبل بنیاد باندې مطمئن کړه دا کار دا څه ولې دي ایت خو بهر شي معقول بنیاد باندې پېښ کړي نو مارته مې ملګریه زه اوس مې راتلم دالته مې بهر په یو موټر باندې یو سټیکر لګېدل موټر باندې یو سټیکر لګېدل مې لیکلو آی او بیا مې هغه په سره پیپل پانه جوړ کړو او بیا لیکلو یو اس اے آی بیا پیپل پانه او بیا یو اس اے which means I love USA نو مې دا پیپل پانه دا څه شی ریپرزینټ کوي we love my the spiritual مې د پیپل پانه دا څه شی ریپرزینټ کوي فزیکلی we زړه مې برګری ته ما سره منی we بس جی now I got it اوس په دې خبره باندې پوښم اما مثلا دغه دا چې خبره دماغونه راکوزه کوي زړه ته کدا کله زړه ته راکوزه شو دنیا بلګیای تا باندې بداغي اسم منفي او نیگیټیو اثر کیږي نه نو فرمایي چې مالک یوم الدین هغه الله چې دې مالک د روزي جزا دی اکاونټیبلټی دا چې کله د احتساب تصور راشي چې مثلا ما ته وګورئ دې طرف ته په ملک کې خلک فراډونه ولیکي کرپشن ولیکي بدعنواني ولیکي چې کله احتساب تصور نشته احتساب جرنل سے کلمبیر آگے وہ احتساب بیورو دے دا نیب دے دا ریب دے دا وی نیب دے دا ریب دے نلالا ناس دے دا بیچ پتی بدلے کے سب بلے بلا سے جوڑا سی نماوی دا نیب دے او دا ریب دے صحیح پتی بدلے کا ایور پسی بدلے اللہ دے رحمو کی ہر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چھے نیب او ریب بلا خلق راولی ول دی فرادونه کړی دي دای قومي خزانه ته نقصان رسول دي هغه کسان چې جرنیل سپ ته سرندر شو هغه د زمزم په پمپ باندې وډامبول ټول د مرکزی وزارتونو ورکړل چې دا اوس د قوم او د ملک محافظان دي میر کیا ساده ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں خو عجیب خبره ده چې دغه سره پرون غلو نن به پاک او صاف څخه ستا مرګرتیا وکړه عزیزانو نو حزم کور تاسو خدمت کې چې مالک یوم الدین د احتساب تصور دا د انسان شخصیت جوړي داغه پرسنالټي جوړي داغه کریکٹر جوړي داغه اکشن او ډیټ جوړي داغه اعمال او اخلاق جوړي مالک یوم الدین او ورپسې الله فرمایي اهدنا الصراط المستقیم چې تاسو دغه شوای چې اهدنا الصراط المستقیم اوس اهدنا الصراط المستقیم یو سړی چې دا کلمه وای یا دا صورت وای د الریډي په هدایت دی ایمان پکې دی مسلمان دی کلمه ویل دا مستولار دی اهدنا الصراط المستقیم بار بار وای اهدنا الصراط المستقیم نو مرګرو ته چې دا اهدنا لازمی معنی دا ثبتنا على الصراط المستقیم چې موږ تثبیت کوم په دې صراط المستقیم ټینګو ساته څنګه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ضرب الله مثلا صراط المستقیم پیغمبر علیہ السلام فرمایي ضرب الله مثلا صراط المستقیم صراط مستقیم یو کینین دی څه شي دی یو کینین دی دواړو غاړو ته دیوالونه دي د دیوالونو کې قدم په قدم دروازې دي صحیح او په دې ابواب او دروازو باندې ستور مرخات پردې په ځوان دي پردې په ځوان دي د هر دروازې شاته یو منادي ولاړ دی هغه आवाज کوي دا پرده وشته کا د خوارانه نوزا بیا د قدم واغسته د خوانه आवाज راغی دا پرده وچته کا د زارانه نوزا بیا د قدم واغسته د دروازې نه دا پرده وچته کا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا کینین دا صراط مستقیم دی دا دروازې دا محرمات او خیانتونو ته افرادونو ته کرپشن ته بدنوانه ته دروغ ته قتلونو ته زناګانو ته د دنیا ګندګو ته یو دروازه کولاو د قدم په قدم تروان خو په صراط مستقیمه خپل ورکران شاته ولر دي شیطان ورکران هغه دعوت درکې په دې دروازه را نوځه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ستور او مرخات پردې کې کوي ځان دي دا د الله نواهی چې تلک حدود الله فلا تعتدوها دا د الله لیمټس دي دا د الله باونډز او باونډز دي دې تر نه ځکه ما دا پرده ګورې اوچته نه کې کړي دي خو یو دلدل د کویک بهر کې بون خلې بار تو دل سجانو تاسو خدمت کې معرضه کو چې اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا علیه خدای مون صراط مستقیم باندې ټینګو ساته اوس دا خبره ده د نظریه دا خبره سره د نظریه اهدنا الصراط المستقیم ها مونږ وایو شخصیت پرستی شریعت کې نشته شخصیت پرستی نشته نظریه پرستی ده عقیده پرستی ده
څه شي عقیده پرستی ده خو عقیده او نظریه پیژندې په شخصیت شي عقیده او نظریه پیژندې په اوس یو سره تاسو سره لار کې ملاو شو صحیح اته ورته نظریه عقیده خبره کې د جمعیت العلماء منشور وخت د الف نظریه پورې تاغه ور ذکر کول شي چې تاسو شروع کی ها چې چپټر نمبر 1 باب نمبر 1 دا هغه استاد په دې خبرو غوړې پوهیږم نه په دې خبرو پوه اوس دا شی ورته ټول تفصیلی نشي ویلې ورته مرګریا زمونږ نظام زمونږ فکر زمونږ دستور زمونږ منشور زمونږ پروګرام زمونږ نسب العين سره ته اتفاق وکړه ته مون سره شامل شه ته مون سره مرګره شه مرګریا دغه نسب العين راته لګ واضح کا د شخصیت په حواله ورته واضح کا جی دغه نسب العين مولانا غلام حیدر سے فالو کړي دغه نسب العين مولانا امین الحق سے فالو کړي دغه نسب العين حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب استاد محترم فالو کړي حضرت مولانا شمس العلی صاحب دامت برکاتہ فالو کړي دغه نسب العين مولانا فضل علی سے فالو کړي دغه نسب العين مولانا فضل الرحمن الرحبری کوي الله تعالی موږ چې کې خو د نظریه او د عقیده اتباع خو خلکو ته شناخت کې په شخصیات باندې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم دا شخصیات دي دا شخصیات دي صراط الذين انعمت عليهم صراط مستقیم بریف اور ان سمرایزد وي خلاصه طریقې سره د صراط مستقیم تشریح دا چې دا هغه چا لار ده چې الله ورسره احسان کړی دی صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ها اوسترګیا دغه نسب العين تابع دغه شخصیات فالو کې بس still you are in a great danger لوی خطر لغلطه او دا خطر د دوه طبقاتونه ده ما ترشته وګورئ زه قسم نه چې زما څوک مخالفي برملا مخالف هغه سره نفرت نکي دغه نفرت نکي ځکه هغه ځان واضح کړی دی حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب استاد محترم الله تعالی غریق رحمت کی یو ځای د مسلم شریف درس کې وی مرګریا چې سړی مؤمن وي باید چې د ابو بکر غوندي ایمان جوړ کی او که سړی کافر وي باید چې د ابو جهل غوندي کافر وي د عبد الله ابن ابي وی ډیر خبيث سړی او ځان نه واضح کو چې دې قائم کړي قائم دې قائم حضور پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سیمه ولاړو هغه وخت به ذکر وکړو من الله علينا قد ولد بمکه وهاجر الى المدینه خدای موږ سره احسان وکړ دا پیغمبر مکه کې پیدا شو مدینه ته راغی څومره ویل خدای مهرباني ده د پیغمبر په موجوده کې به دا خبر وکړه چې کله به د جمعات نه بار وته دی مصیبت نه ځان څنګه خلاصو تاسو له عذاب دي عذاب نه ځان څنګه خلاصو عزیزانو اوس داسې سره دا خبيسترین د خدای په مخلوق کې لعنتی سره وي صحیح منافق دا د خدای انتهایی بدی شي منافق دا د خدای د کافر نوم زیات بدی شي ځکه د ځان نه واضح کوي چې زه دی خوایم او کدی خوایم عزیزانو نو الله تعالی فرمایي چې دوړو تپونه بزان بچي غیر المغضوب علیهم ستانه نظریاتی مخالف چې ځان ښکارا کړي زستاد نظری مقابله زستا مقابله ته ولاړ ولا الظالمین او هغه سره چې ولا تاسو کې خو تعالی پیوي ولا تاسو کې خو تعالی پیوي الله وي مغضوب علیهم نه مزان بچي خو د ظالمین نه بزان ډیر زیات بچي نو عزیزانو اوس کدی یو جماعت فکر په دغه انداز باندې جوړ شي د هر کارکون دا څه کارکون دا د جماعت لپاره سرمایه ده دا د ایډیالوژي لپاره سرمایه ده دا د پروګرام او نسب العين لپاره لوی سرمایه ده د الله په نظر کې منظوري نظر ده نو الله فرمایي یا ایه الذین آمنو او ایمان والو اصبروا بالصبر استقامت مظاهره وکي ولو قتلت او حرقت او صلبت ها مونږ په دې یقین ساتو اجتماعیت باندې پس یقین ساتو اجتماعیت پیغمبران څومره چې راغلل د اجتماعیت درس ورکړ انفرادیت باندې خو حیوانو مقیده ساتي ته خرنه پړې وباسه د وسنګ شنی غیر ځان رسي سپینه پړې وباسه د ته قصاب تخ معلوم دي چې تاوړ کې ورځي اوس انفرادیت خو په حیواناتو کې مشته د انسان فکر اجتماعي پکار دی مسلمان خو ځان له طرف ته کندل خو ډیر اعلی مقام دی د انسان فکر اجتماعي پکار دی چې د نور انسانانو لپاره ایون د مخلوق خدا لپاره خیر هغه الټي او داغي فکر وکي اوس یو سړی ما مرګور ته مې دی خو وګوره 15 پوسټونه دي څه دي 15 پوسټ او 1500 کسان ورته ولاړ دي اوس دا پوسټ کومه جزء له تجزا ده دا څه دي دا مې جزء له تجزا ده شرقاید ولا علامه تفتزلی لیکلي دا جزء له تجزا ده هغه وایي چې پوسټ کې به هدایت الحکمت والا مذهب نه مانی عزیزانو عرض مې کوسته اوس پوسټ کو 15 راځي کې د نشي 15 کسان له ورکی پوسټ کوم یو کس ته ملاويږي صحیح کومولانا فضل علی صاحب داسې کړی چې هغه سړی اهل نه کوالیفیکیشن دا غي د پر بی ای په کار دی او د میټرک والا سړی لګولي خو یقینا د خدای په نس جوړم کړی دی
خو کنه دغه سړی د دې ملک استوګن د جمعیت کې دی یا نه دی؟ د دې ملک استوګن دی، د پاکستان شهري دی. ځکه زموږ خو پروګرام دا سره سم ناشته مولانا حافظ حسین احمد صاحب دوی یو وخت د جمعیت طلبه پروګرام تجربه کې کېدو، نو دوی اطلاع راولېږل چې داسې د جمعیت طلبه په پروګرام باندې یو پمفلټ غونډه وکړه. نو ما د جمعیت طلبه هغه درې بنیادونه لري چې ہمارا پروگرام خدا کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، پوری انسانیت کی خدمت. قرآن بگیدانے میں مریانو خدمت پکو صحیح دائیں بکنی صرف طالبانوں پوری مسلمانوں خدمت، ہم نے پوری انسانیت کی خدمت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت. نمائے دا پنزار کان دجی میں طلبہ اسلام دا پروگرام دا پنزار کان دجی میں دا دور کې چې کله ماډي جوړ شو نو دا پروګرام په دغه انداز جوړ کړو، موږ بس ټکرې تقسیمولې. هغه وخت جمعیت العلماء الله ټول باندې رحم وکړي، خو دې ځکه ضیاءالحق صاحب داسې عجیبه سړی و چې هغه د مولیان صاحبان مسمرایز کړي وو. هغه دور کې هغه به دوره اسلام یادو چې خلکو وایي دا د حضرت ابوبکر بن مسعود دی. صحیح نو بس مولیان صاحبان ټول هغه سره امړه ما سره به دا سټوډنټانو طالبانو او بس دا ټکرې هم تقسیمولې چې همارا پروګرام سره ہمارا پروگرام اور بیا ہم خدا پرستی، انسان دوستی اور معاشی. دور زمین ملگری کی صحیح پروگرام یاد ساتھ رہے جن سے یاد ہے یاد ہے ہمارا پروگرام خدا کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، پوری انسانیت کی خدمت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت. بس داشے دا ځان سره کلکو تړی چې دا جمعیت طلبه پروګرام دی، دا جمعیت العلماء پروګرام دی، دا د حسین احمد مدني پروګرام دی، دا د عطاءالله شاه بخاري پروګرام دی رحمهم الله. ما طرف ته ګوري زمونږ اکابر رحمهم الله ټول وای رحمهم الله. شاه صاحب بخاري رحمت الله علیه یو ځل د مجلس احرار دفتر نه دفتر ته برخته بنګي کتر روانو جارو ورسره وا څوک روانو بنګي سکار کوي اثر تقسیموي گن صفا کوي. اوس خو فلش سیستم دی، هغه زمانه کې فلش سیستم نو مولانا سندي ځکه وویل دا د انسانیت توهین دی چې یو انسان ګند وباسي او بل انسان یې په سر وړي، یو انسان ګند وباسي او بل انسان په سر وړي. وی خدای دې یو داسې نظام راوړي چې د انسان د سر دا احترام دا برقرار پاتې شي. دا زمونږ اکابر رحمهم الله. شاه صاحب بخاري رحمت الله علیه د مجلس احرار دفتر ته برخته اوس بنګي غریب هغه کتر کوزل جارو ورسره وا هغه در په پونو کې داسې دیوال سره چې شاه صاحب را روان دي. شاه صاحب رحمت الله علیه ورته څو کړه کولای وای اوی جی وہ صفائی والے ہیں، ہم صفائی والے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ هغه سړی سینې سره را جوخ کو وی بھائی ذرا ہمارے دل کی بھی صفائی کریں، ہمارے دل بڑے گندے ہیں، ہمارے دل کی بھی صفائی کریں. پھر آئے میرے ساتھ ځان سره براو خېجو وی جائیں ذرا ہاتھ منہ دھو کے آئیں. اغلاس مخوینزل راہ کی نست دیر سیما کې نست. شاه صاحب رحمت الله علیه خادم ته وې ته ورشه ناشته راوړه، ما ناشته نه کړې، دوه کسان ناشته راوړه، هغه د هوټل نه ناشته راوړه. اوس دا بنګي ته هغه وې شروع کړې بھائی ان حضرت آپ حضرت آپ شاه صاحب رحمت الله علیه یو لقمه را ما تکړه په پیروي کې ډوبه کړه، هغه ته مو کولو هغه خلو کولا وکړه، خلو کې ولا کې خوده او بیا ورته اره بھائی آپ یې لقمه توړئ. هغه بنګي ته سټیر سیما انداز سره یو لقمه ما تکړه ویس ملائی نے سے ڈبو دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خپل خلو وضع کړه وہ یہاں ڈالے. اے حضرت وہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ پانی سے سب کچھ دھل جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں کی گندگی وہ چلی گئی. انسان بنفس سے خود گندا نہیں ہوتا، جس کو گندگی لگ جاتی ہے جب آپ نے ہاتھ منہ دھوئے وہ گندگی چلی گئی. هغه سړی شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ سره ناشته وکړه، واپس لاړو کور ته، خپل فیملی ځان سره روانه کړه. وی انسانیت عطا الله شاه بخاری کے دروازے پہ. ناظرانو دغه د اکابرو د کیسې به صرف به توري کیسو دې سره کار نه چلیږي، د اکابرو د عمل بخپلو. د اکابرو ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من ندلته خو زدا هغه سره په کالج کې نو کار خزم مارور پرې خود، حالانکه دا سړی چې کالج کې وکړ هغه هم چرته مولا زوی چلو انسان پرې دوا، مسلمان پرې دوا، د جمعیت العلماء ورکر پرې دوا، مولا دې د مولا زوی دې د مولا رور دې اهلیت او صحیح چې کوم کوالیفیکیشن او هغه ریکوایرمنت پورو نو سره یو پوسټ نه یو کس له به ورکې 200 له خو نشي ورکولې. نو زمونږ طرفګنی او دویم تاسو ته ملت کو مولا فضل صاحب دا زما دا ملت
دا بل جمعیت العلماء مرکز سره سي چې د خدای خاطر وکړي، د خدای خاطر وکړي، د خدای خاطر وکړي. په جماعت کې دنه دا د جمهوریت په دې مصیبت باندې یو متیاز وکړي. په جماعت کې دنه د جمهوریت ماموریت مکوئ. وجه نفرتونه ورسره پیدا شي، مهم شروع شي، نه هغه به نه امیر کې، هغه به نه سکرټري کې. اب جمعیت العلماء روان په 5 ارکانو باندې دا ځان سره یاد ساتي: علم، تقوا، فعالیت، اعتماد، اخلاص. امریکا کې اوس هغه د خپل نظام نه دوره تنګ دي چې یو ناره لګي ریپبلیکن بالا تاریخ بیک ټو د بیسکس. بیک ټو د بیسکس چې اصول ته واپس لاړ شي، ځکه موږ د انسانیت نه ډېر لرې لاړو. تاسو هم جمعیت العلماء والا د خدای خاطر وکړئ، د اکابرو هغه اصول ته واپس لاړ شي: علم، تقوا، فعالیت، اعتماد، اخلاص. او چې کله دغه 5 سيزونه دا ډیولپ شي، بیا به باهم شیر او شکر یې ته په دې خوشاله لانی شریک نو کریم لاش. الحمدلله خدای دې ماجد الله ډېر لوی اجر ورکړي. الحمدلله خدای دې فضل الرحمن سره ډېر خیر وکړي. الحمدلله خدای دې مولانا فضل ته ډېر لوی خیر ورکړي. الحمدلله خدای دې مولوی ګل نصیب له خیر ورکړي. یو سړی په روزګار خو لګیدو د هغه د بچو خلی ته وړای کم اس کم راو رسیدا. نو که زما دغه خود غرضی وي چې نه زه دې مور شم بل دې خدای به خو باسي، نو بیا انسانیت چرته دی؟ اسلام چرته دی؟ محمد رسول الله چرته دی صلی الله؟ من خو یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دا قران سره د برکت کتاب نه دی چې د آیتونو د برکت لپاره وایو. ويوسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ناجزانو د خپل اکابرو کردار ته واپس کما حق هوی کول نشو کوله. یو عالم خپل کتاب کې لیکلي دي ویل صحابه دا واقعي چې وکړي، د صحابه واقعات به کتل نمازین به ډیر په اسانه نه قبلولې. وې ما دې کې ډیره مبالغه ای د صحابه د واقعاتو کې ډیره مبالغه ای چې دا شیونه خاصه په انساني دنیا کې کنا ممکن نه دي، نو مشکل ضرور دي دا غي څنګه کول. ناغه وای چې کله خدای توفیق راک او زه د علوم دیوبند ته لاړم او حضرت شیخ الهند مې ډېر په اخري عمر کې وکړ او بیا علامه نور شاه کشمیر رحمت الله علیه درس کې ناستم او دا غینه بعد ما وې چې بدل تو کافي وخت روم د حضرت شیخ الاسلام او علامه مدني رحمت الله علیه درس کې شامل وې دا دریا کادر چې مې وکړل وې ما وې 1400 کال بعد د دریا کادرو کردار دار صحابه خو دې ډېر بالا پکار دي. اوسم په دې کیسو کې کوتاهی دا ډېر شي نه دا غي ذکر شوی. نازیزانو زمونږه اکابر علامه اقبال ته چوي دا دې دا زمونږه سشنه ملګری دي صحیح دا شنو ملګرو مشرو ناغي هغه په خپل کتاب کې لیکلي چې قاسم نانوت رشید احمد گنگوی محمود الحسن یہ سارے کافر و دائر اسلام سے خارج ہیں. نہ علامہ اقبال ته چاوي وې علامه سے ستاره دې متعلق سرایدا ناغه ورته وې میں نے جب سے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا ہے اگر انور شاہ کشمیری اور اس کے مشائخ مسلمان نہیں تو میں صرف سے اسلام ہی کا انکاری ہوں کیونکہ میں نے اسلام دیکھا انور شاہ کشمیری کی شکل میں. علامہ رحمت اللہ علیہ او غریب دهل شو او فلسفي دهل کړو تو خدای د وجود نه انکار کړو تو خدای د وجود نه فلسفه کو یو دار شعر یا بل په خیر ورواړي په شر ډیر خلک کړي په خیر ډیر لګړي په شر ډیر ناغیم په شر ورولو او دهل شو ایتیستو وې خدای نشته د خدای د وجود نه انکار یو او د دې لپاره د یوې فلسفې د مسلې حل لپاره واپس لاړو جرمني ته او انګلند ته خپل مشرفین او اډوایزر سره ملاو شو. وې موږ مطمئن نه سکے د مسلمان یې مطمئن نکړم به زه داسې هم د دنه ټوټ شکارم د ټوټې کېدو شکارم ټول مات ګړم د دنه یو ډیسټرب کیفیت مې ولونه کېدم. وې دې کې د انجمن حمایت اسلام صدر راته وې چې زمونږ سالانه جلسه د علامه صاحب د علوم دیوبند شیخ الحدیث علامه انور شاه کشمیری هغه تم دعوت ورکړی برازي وې د علامه نوم خو اوریدل وې ما چې دا مولا به وګورم دته مو خپل مشکل پیش کوم. وې زه چې کله په مقرره وخت باندې لاړم وې د میا صاحب سړی کوم چې صدر او میا صاحب وې د میا صاحب په بنگله کې یو دیوال ته علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه ډډه والے او یو بالغ ورته پروت وی میری تو جب نظر پڑ گئی علامہ انور شاہ پہ دل کی دنیا ایک جھلک سے بدل گئی. میں نے کہا اگر یہ آدمی خدا کو مانتا ہے تو خدا یقیناً موجود ہے. او بیا علامہ تک ناستم وی میزبان ورسر زما تعارف کو وی کبھی کبھار کسی رسالے میں آپ کا کلام دیکھنے کو ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں اللہ کریم مزید برکت نصیب فرمائے. میں بیا ما اور خپل مشکل وان دیکھ وی په 15 منټه کې
علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ د فلسفے اور گتی داسې سلجھاؤ کا ومائے چاہیے کہ یورپ کے PhD ڈاکٹرز اس بوریا نشین درویش کے سامنے زانو قلم مستع کرے تاکہ ان کو فلسفے کی سمجھ آ جائے. عزیزانو زم اٹھائے کا آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. عزیزانو ستا تعلق دیو یو گروہ سرا، ستا تعلق تے مقربین دا بارگاہ الہی سرا، ستا تعلق تے خلق سرا چې هغه د صحابه او تابعین د قافلې خلقو. علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ د شاہ سے متعلق فرمایا، علامہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابہ کے زمانے کے آدمی تے قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں. عزیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چې جمعیت العلماء سره زمون تعلق د دې وجنه چې قاضی فضل الله پکې داسې به عمل سره دی، داسې به عمل سره دی د دې وجه مر سره تعلق دې چې فلانه پکې دی. جمعیت العلماء سره زمون تعلق د زکا د مفتی محمود جماعت دی، زکا د حسین احمد مدنی جماعت دی، زکا د شیخ الهند جماعت دی، او زب بانګي د حلوام زکا د محمد رسول الله جماعت دی صلی الله علیه وسلم. هغه کتاب کې تاسو ته ملاو شو جمعیت العلماء اسلام تعریف او تعارف التما فکری انداز سره حتی الوسه کوشش کړي. ما دروي سره سرشتہ ما کتاب تاسو ګورئ چې دا فکر مول صحیح طریقې سره اسټابلیش شي. چاته چې خیر مې چاته سترو لګیدا الحمدلله. زه په دې ګډون کې مې یو بجلی لګولې روزای نو ما حتی الوسه د مرګور ته زما مزاج معلومو چې زره دي افتتاحګانو ډیر قائل نو ما لکه دا خوستایو استحقاق ته ته ډیره موده محروم پاتې شوی او دې لپاره به څه چرګان ما زه چر خورم نه بلکې ډوډۍ نه خورم. نو ورګور تک سر پته را ما زه ډوډۍ نه خورم چې ته بیان لومړ چې ډوډۍ نه خورم. نو ځکه ما زما داسې پرهیزانه غو نکاري بس یو پیاله چای اوس کوم دیټس نور دی نه ار ماره پارکا نو پیدا تکلیف سره کې بس خو بجلی آنے کانو او اډي والا بدرشي او ته خیر بار ته دیل ته تلو نو یو بابا را پاسې ده وی قاضي صاحب تاسو خو خدای دوه احسان وکي چې دا مون سره د سورې زمونږ بچي بس تاسو شکر گزاري بس تم ته په مستقبل کې چې ووټ چالو زه پاسې نم بیان ته نو ما بابا الله تعالی ډېر خیر درکړي. خو بار ته ډېر ما دا پاکستان او پاکستانی حکومت چې تر اوسه پورې ستاده بنیادی حق ته نو درکړي دا غي د پر زوم ځان ملامت غواړم. دا شکر گزارای خبره نه زوم ځان ملامت غواړم او باید چې مونږ ټول الله شکریا ادا کړو چې بنیادی حق هغه مونږ ته ملاو شي. الله تعالی د اسباب دنیا کې څوک سبب جوړي نو کله مونږ دا فکر ډیولپ کړو چې ماجد کاکا چاته ترانسفارمر لوګو لسو کورونو ته بجلی ملاو شو. انسانان دي کنه دي پاکستانیان دي کنه دي مسلمانان دي الحمدلله دي کنه دي چرته یو مسخه بکای زنانه کور کې دنه په دې رڼا به وکي. الله تعالی دې ماجد کا کله خیر ورکړي، خدای دې حکومت له خیر ورکړي، خدای دې مولا فضل علي صاحب خیر نه نو غیته ولې ولا کوله دا خو موږ مخالفو یا لکه دا مخالف په موافق کې په سبا دي بس تاسو چې ته بیریر لګولې چې دینه زیات خلک ګورې جمعیت العلماء کې شامل نشي بس دلته پوره ولګو نور نه موږ سره شامل ده غړي. دا زموږ یو مرګره التناسب فضل شیر بلد مرته مې تاسو وټونه ګورې کنه هغه ډرامه چې ډیر دي بل شي ډیر ډرامه چې دي نو ما تاسو وټونه ګورې که بس تراشه ما سره غپ لګي وینې مونږ باندې وټونه زیات دي چې په کاری له بم ورکو نو تاسو مو مونږ باندې وټونه زیات دي چې په کاری زو په کې غي ورکو خیراتی نه نور خلق ځکه حدیث کې راځي امام ابو داود رحمت الله علیه بنیادی طور خبره خو د امام ابو حنیفه د شهرت یې غوښتل چې په امام ابو داود اصل کې دا خبره کې تقلید کړی د امام رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ونیم لاکه حدیثو کې سورہ کې ونیم لاکه حدیثو کې ما د خپل ذاتی عمل لپاره د 5 حدیثو انتخاب کړی. ابو داود رحمت الله علیه چې ما خپل کتاب د سلور لکو اتنټیک احادیث نه انتخاب کړی، سلور زره حدیث مې پکې راجمع کړی. د ابو داود د شرایط مطابق ټول صحیح یا کم از کم د حسن مرتبه کې صحیح. ابو داود وای ما د خپل ځان د عمل د پاره د 5 حدیثو انتخاب کړی. به عیني هغه 5 حدیث چې ابو حنیفه ذکر کړي رحمه الله. یو انما الاعمال بالنیات الى اخره. او دویم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم یو سړی ترغه مؤمن نشي کېدی چې د خپل رور د پاره سو پورې هغه شی نه خوښ کړي چې ځان له خوښي استادان له ترانسفارمر خوښته کړي خوښ نو دا بل مسلمان نه خوښ استادان له نه خوښه لګنه خوښ د زور سره نو دا بل مسلمان نه خوښ استادان له لار په خوښه لګنه خوښ نو دا بل مسلمان نه خوخه استاد ځان له نو کوي خوخه کړل خوخه نو دی بل مسلمان لدی
نو خو اوس یو سړی دې ته پرې دغه بس خپل ترجیحات می اخري خبره ما مرګورو ته وې ما دې یو نوکرای ده پاره کوالیفیکیشن فار ایگزامپل بی اے څه شي ګریجویشن اوس ګریجویټ خلک به یو سر خلک په دې ثوابای کی صحیح او پوسټونه دي سلور یو زر کسان په سلور پوسټونه لګې دي شي وایا یا سټرن او نمبر او نوبت پکې کې خو دې شي دې کال بته آینده کالو بیا ضرور سلور شي بیا به تاسو ټیو بیا ضرور سلور شي چې په دې 15 کال کې د اثر خلک برابر شي په دې ټرم کې عزیزانو اوس دغه شیخ او ملاویږي سلور کسان ته کدا سلور کسان به عینه د هغه کوالیفیکیشن حاملی چې کوم ریکوایرډ بای لا دی نو دې ته ظلم نشي ویلې دې ته ریپورټ نشي ویلې دې ته اقربا پروري شي ویلې ترجیحات this is but a matter of priorities what this but a matter of priority ترجیحات د فیصله لپاره بس ترجیح کې دي فیصله لپاره بس کې څه ترجیح کې د خلق مؤلفه القلوب د خلق من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو إن فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن كلمة لو تفتح باب الشيطان رواه أحمد الدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قوي مؤمن د ضعيف مؤمن مقابله کې دا الله وخت دی خودوالو کې خیر دی فکر وکړه کم شي چې تا لپاره نه فبخښ دی بوزد کېګما کمزوري مکوا هیڅکچا شکار کېګما هیسیټیشن مکوا go ahead and do that وړاندې شاو هغه کار وکړه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء كنتيجه ادر وی اراوند رااله مخالفانه رااله فقل ما شاء الله وما قدر دا د خدای فیصله وا دا د خدای تقدیر ولا تقل داس مو لو ان فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا کوم دا داس کړی به داس شي کوم دا داس کړی به فإن لو تفتح باب الشيطان ته شیطان ته دروازې کولاوي دي کلمې د لو ته افسرا د کچاري سره ته شیطان ته دروازې کولاوي اکسس ورته ورکه ورچ کوم کار وشو بس دغه الله فیصله کړی وا او ته په دې باندې قانع شه تار پاره به خدای فیصله وکي سبا بل کال پس 2 کال شاه منصور شیخ الله تعالی غریق رحمت کی هغه انسان په خپل خیر نه پوي مورته وزروي مې یې څوک تاسو ته وي چې دواره توکا زما وعده نه شوي نو شیخ صاحب طریقه دا تاسو ته بزرګانو ته معلوم چې شیخ رحمت الله علیه به دې دعاګانې وکولې الله تعالی دې مرګري ته خیر ورکړي الله تعالی دې مرګري ته خیر ورکړي الله تعالی دې فالله خیر حافظ بل مرګري به یې وعده وکړي لس کال وشو ایشو لسم بچې مې نشته شیخ صاحب بیا الله تعالی دې ملګری له خیر ورکړي الله تعالی دې ملګری له خیر ورکړي الله تعالی دې ملګری له خیر بس سړي به زما روزګار نشته الله تعالی دا زموږ مرګره دې له خیر ورکړي ما ورته وی چې دا سړی غواړي چې دا شی یاد کا دا وعده یاد کا دا خزه یاد کا دا بچي یاد کا دا دکان یاد کا دا روزګار یاد کا نو ما تاسو وایي چې الله تعالی دې له خیر نو ماته مرګریا کزا الله تعالی ته وام چې الله دې له خزه ورکړي وی کاغه غاړي ته پری وتا دا خو دوانه ته مصیبت جوړ شو او که زوم چې خدای دې لږ وی ورکی چې غوړې سباګری ته ناسه جوړې نو زره پر خو دې مصیبت نو ځان الله تعالی ته چې خدای دې خیر ورکا نو که بچی کې خیر نو ورکی ولا او که بچی کې خیر نو که نو کرای کې خیر وتا ته ملاو شي کني په کې خیر نه بشي ته ملاو شي کني په کې خیر نه بشي صحیح بس دا عقیده ځان برابر کړي ان شاء الله الله تعالی وتعالى د دنیا او آخرت کې خیر درکړي او الذين امنوا صبروا به استقامت مظاهره وکړي وصابروا بما فعل ده یو بل ته استقامت درس دا یو بل سره څنګه فضل مو شي کیفیت څنګه ده نو کړي کې خلک خفاله او کنه داس کارونه کړي نه تو ورته واش مرګري ولې خفدي ولې ممکن ده چې دا غلط فهمي وي ماجد کا کنه ولې خلک خفدي ممکن ده چې دا غلط فهمي وي وصابروا استامر غره دي تو ورته د صبر او استقامت درس ورکې یو بل سره صبر نمبر غري دا جماعت ور فضل مو شي کنه دي دا جماعت ماجد کا کنه دي دا جماعت مولانا امین الحق سے کنه دي دا جماعت داګه مو شي کنه دي دا جماعت یو د فضل الرحمن صحیح یو فکر نه عبارت ته سبا او فضل الرحمن دي دا جماعت بني دغزور سره فضل مولانا فضل سے خدای قائم دائم ساتي دې بني کې جماعت نه ماجد کا بني جماعت بني خو یو فکر د تسلسل سره برګري موږ د فکر علم بردار یو الله تعالی د فکر لپاره افراد پیدا کوي وصابروا ما نادالا چې په دې انداز باندې یو بل مطمئن کوي او نمبر 3 ورابطو دا البته یو کوتای ده
دا بتا یو د رباط یو معنا خو تاسو ته رباط یوم وليله فی سبیل الله خیر من الدنيا وما فيها د ملک د نظریاتي یا جغرافیایي سرحدات او محافظه او دا غي حفاظت یو شپه او ورځ خیر من الدنيا وما فيها. پیغمبر اسلام فرمایي خو د رابطو یو معنا لکه مونږ ربط تعلق جوړ کوارډینیشن. الله تعالی ورابطو یو بل سره کوارډینیشن ساتي یو بل سره تعلق ساتي. بچ ټانکوي کې مړ وشي فورن فضیلی مو ته ټلیفون کوا مړ شوی دي که تاسو فارغ یې نو کې جنازې لرالې ها اوکې نن خو زه فارغ نه بل ځای سبب درشم زي مولا امین الحق صاحب ته حکیم صاحب ته مولا غلام حیدر صاحب خدای مونږ بزرګ دعا لپاره ماجد کاکا ته چې داسې یو مړ شوی دی نو که تاسو رالې مونږ له تیر وټم راکړو یا اوس مؤلفه القلوب صحیح ورابط د رباط معنا ده کوارډینیشن. او الله فرمایي واتقوا الله په دې خپل صبر کې به خدای یې مد نظر ساتي چې یو بل ته تلقین د صبر ورکوي د استقامت ورکوي به د خدای یې مد نظر ساتي چې یو بل سره تعلق او ربط او جوړ ساتي کوارډینیشن کې به د تقوا مد نظر ساتي. نو الله وایي کدا سرور فلسفي دې خپل کړی لعلکم تفلحون کامیابی دا بستا قدمونه کې پرته هم به د دنیا کامیابی هم به د آخرت کامیابی. کوم حدیث چې ویلو 15 ارکان د اسلام خو تاسو ټول پیژنئ الحمدلله بلکې مونږ او تا نه کافران په خو پوهیږي ځانته د کلاسو ته لرسم یا غیر راشي د کلاس لپاره نو زه ورته کلاس شروع کوم او د اسلام بنیادی برخونه سلور دي. نو بیا ورته شروع کوم عقاید، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 اعمال، نمبر 4 مسؤلیات. بیا د اعمالو باب کې ورته چې د اعمالو د دوه شعبې دي صحیح سب کلاسیفیکیشن ما ځکه کا سوای ورته سب کلاسیفیکیشن وانه د دوه شعبې دي. یو شعبه فيما بينك وبين الله او دویمه شعبه فيما بين الناس د انسانانو وړاندې. نو چې د عبادتو په حواله ورته وان فایر فلم نو هغه کې ماشومان د سکول د های سکول وی نو دیٹ صحیح وی نو دیٹ دا توین ټاور چې واله شو نه لیون دا مسله چې د سره یو فائدہ وشي 15 کان ټول خلک پیژني صحیح. زما دا مقصد نه کیږي کار خو شو خو بهر تقدیر د هغه پس منظر کې د خلکو تجسس پیدا شو چې اخر د اسلام د څه شي نو د چراشي او زه بیا د خپل ادارې چکر ورکوم نو زه ورته ذکر وکم وامدا مزنین this is totally reserved for our sisters. They are sitting here upon our head. We are sitting on the ground. They are in the upper story. نو بیا ورته زه وامدا پروپاګاندا کله ما ته کوي په خپل ماحول کې چې مسلمانان یا اسلام خذل اهمیت نه ورکوي. زه ورته وګوره موږ له سوره اهمیت ورکړې زمونږ په پاسه غوي ناشتي دي ایوه مالته ناشتي موږ لاندې په دې ګراوند ناشو. او بیا ورته یو بل خبر وکړ ورته ذکر وکړ ما شریعت اسلامي کې د خزه په کار کولو پابندي نشته خو په دې ذمہ داری د کار کول نشته. شریعت کې په خزه باندې د کار کولو ذمہ داری نشته. کدا مور ده د رضوی ذمہ داری ده، کدا خور ده ضرور ذمہ داری ده، کدا لور ده او کدا خزه ده اخو دهی ده. هغه څنګه په مغرب کې الته وای څنګه سړی د کار راشي 2 هفته پسای چک ورکړي د تنخواه چک بایدیکلی ورکړي 2 هفته نو دا ډیټ چې هغه خزه ته معلومي چې خاون څنګه راځي ویری چک بلکې هغه غریب دی یاري چې د موټر نه راکوټیږي جیب نه راځي نو وايي هغه لري چې د پیسې غواړي ځکه ته هم سپیریئر دي دا غي تسلط دی دا غي ډومین دی هغه مسلط دی. بهر تو دیر ما ورته ذکر وکم شریعت اسلامي کې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وصلى الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. للرجال نصيب مما اكتسبوا دا اکتساب فطری دی چې دله خدای کوم اهلیت ورکړي دي. وللنساء نصيب مما اكتسبنا دا اکتساب فطری دی. واسال الله من فضله او ما اکتساب عملی چې د پاره جایز د کار کول خزر پاره جایز د کار کول خدای غیر ریسپانسیبিলিټي او ذمہ داری نشته. او ما دویمه خبره کار کوي او پیسې ګټي نو بیا په هغه د ذمہ داری سره خاون کور کې لګي یا به د پلار کور کې لګي میزان لدی بانک کې کیږي نو غجر کوي هغه پکې وخاندي وای کین یو فایند اس وان تو موږ یو داسې خاون پیدا کول شي و lot of them they are available بلکې خاون راځي دلته. نو الله تعالی فرمایي چې واتقوا الله لعلکم تفلحون. عزیزانو تاسو نور ډیر وخت نه ضایع کوم مولانا صاحب ډکه دامت برکاتهم هغه تشریف اوري وکړه نو ان شاء الله هغه به تاسو خدمت کې عرض کوي او ذکر وکړي. الله تعالی تاسو ډیر لوی خیر درکړي. بس دا زما خبره ما خالص د سره په درد وکړي او خالص د الله د پاره وکړي. الله تعالی دې خپل رضا ذریعہ وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بوم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي.
حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې او فرمایل اوصیکم بالشبان خیرا فإنهم أرق أفئدة وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا. وإذا تاسو وصیت کوم د ځوانانو باب کې د خیر. لفظ خیر په عربي لغت کې او داسې کمپریهنسیو او انکلوسیو اصطلاح ده چې دا د دنیا هر نیکایله شامله ده. معنی دا ده چې دا لیمټس او حدود نه لري چې نوجوانانو د پاره د څومره خیر سوچ وکړي. To the best of your ability, talent and capability, as much as you can do. چې څومره کول شي. هر مشر په دې باندې مکلف دی. هر پوهان په دې مکلف دی. هر استاد په دې مکلف دی چې دې به د خپل قابلیت په اساس د نوجوان د خیر خبره د هغه ذهن کې ورچي. او بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم کلمون چې کوم ذکر کړه اوصیکم مبدا د وصیت او وصیت شرعا واجب العمل وایلیشن حرامي بلکې دا میجر سن دی. لوی ګناه ده چې چا وصیت کې چینج راوسته او عمل نه کړ. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. او الله فرمای ومن یکتمها فإنه آثم قلبه. چا که د وصیت خبره اګنور کړه کنسیل او هاید کړه پټ کړه الله تعالی فرمای دا د زړه ګناهګار دی. د ګناه تعلق عموماً ارګنز سره وي اعضاء سره وي. خدای یو داسې ګناه ده فإنه آثم قلبه. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره د وصیت وکړه دا واجب العمل ده. نو تر څومره پورې خبره چې زما په ذهن کې راځي زه بیا باوندم چې خبره د خپل نوجوانانو لونو وړاندې کېدم. او قران کریم کې الله تعالی د یو څو نوجوانانو تذکره کوي بلکې ټول صورت مسما کړه او موسوم کړه د هغه نوجوانانو په واقعیا ده. سورۃ الکهف دی کهف عربي کې ورته کهف وای تاسو انګریزي کې ورته کهف وای. دی وایي چې د عربي ام الالسنه ده دا د جبو مور ده. نور جبو الفاظ دین اغستی دي بس انګریزي ته اغسته ده کهف او دا کهف ده. نو سورۃ الکهف الله تعالی فرمای انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بس دغه یو آیت کې مکمل پیغام د نوجوانانو لپاره چې الله تعالی فرمایي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. دا خلق تانه تپوس کوي او پیغمبره صلی الله علیه وسلم او تم کني دا خیال کې چې اصحاب کهف او رقیم دا دواړه یو دي که جدا جدا دي؟ دا دواړه یو دي. تحقیقی مذهب دا دی اصحاب کهف غرواله خلق، اصحاب الرقیم رقیم وقیل هو اسم کلبهم چې دا دوی د سپینو مرقیم. خو زما د تحقیق پیش نظر بلکې د مشاهده پیش نظر په کوم غر کې چې دا غار دی هغه غر ته وایي جبل الرقیم. زور تلاړم د غزای مې وکړه اصحاب کهف قبور مې وکتل. بهر تقدیر الله تعالی فرمایي چې انهم فتیه آمنوا بربهم. دا ځوانانو دا جمله دا هغه جمله چې د بټون بدله دې ته په والیوم تیزه انهم فتیه دا ځوانانو صحیح. اوس دا ټون چې په دې انداز بدل کې دا په پرفیکشن دلالت کوي چې دا د ځوانۍ او د مړانې د هغې مجسمې وي. دا د ځوانۍ او د مړانې د هغې پیکرو. انهم فتیه دا ځوانانو آمنوا بربهم دی په خپل پروردگار باندې عقیده ساتلې وه. وزدناهم هدى او د چا چې عقیده دا مضبوطه او سترانګ وي الله تعالی ګایډنس کې د لپاره انکریمنټ لګوي. وزدناهم هدى او فرمایي الله تعالی وربطنا على قلوبهم
لټل معنا خدا ده چې ما د دوی په زړونو باندې تړل کړیو وربطنا مونږ تړل کړیو علی قلوبهم په زړونو د دوی دا لټرل معنا ده ټیکنیکل معنا یې دا ده چې موږ د دوی زړه ته استحکام او سټیبلیټي ورکړې و او دا سټیبلیټي چې د هر شی فیس کولو ته تیارو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند دا دې شی مصداق وربطنا علی قلوبهم او الله تعالی فرمایي چې دا تړل ما د دوی په زړونو په دې انداز کړیو چې دوی د خپل زمانه د حکمران وړاندې ودرېدل اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض دا کلمه د رب دا د باندې ټول عمر دنیا کې جګړې شوې دي دا کلمه د رب دا د باندې ټول عمر دنیا کې مخالفین خون خرابه کړی دا د ربوبیت معترفین هغه باندې د ژوند میدان را تنګ کړی دی قران کریم کې الله تعالی فرمایي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله الله تعالی فرمایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او داغه صحابه د مکینه چې وستل شو د have been turned out by force د دوی استبل جرم نو الا ان يقولوا ربنا الله بل د دوی واحد جرم داو چې دوی موږ د بل چا ربوبیت نه منو زمونږ رب الله دی ولکه په یو کلمه باندې به سوچو کو لفظ رب ما اوسم یو ځای ذکر کو چې دا کلمه د رب دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د حدیث پیش نظر د الله تعالی په هغه 99 نیمز کې کوالټیز یا اټریبیوټس کې شامل نه ده د کومه متعلق چې پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې چا دا یاد کړو جنت ته وځي نو ما مرګو ته د یادولو معنا ادا نه ده چې هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخره ما د یادولو معنا ادا ده چې دې پرتاوي په خپل ژوند باندې ورواچو د دې ریفلیکشن په خپل ژوند باندې ورواچو د دې انعکاس په خپل عملی ژوند کې پیدا کړ د الله تعالی یو کوالټي یا اټریبیوټ دی رحیم او رحمان اوس یو خو مسلمان بسی چې دغه د رحم ماده پرتی د الله تعالی بل کوالټي نیم دی ستار یو خو مسلمان بسی چې دغه د ستر او د پرده پوشای ماده پرتی د الله تعالی یو بل نوم دی کریم یو خو مسلمان بداوی چې دغه د کرم او د جود او سخا ماده پرتی د الله تعالی یو بل نوم دی قهار نو یو خو مسلمان بداوی چې د بغیرتای په خبره باندې د غوسه وردی او د په قهر کیږي اوس دغه انعکاس او دغه پرتو چې کوم مسلمان باندې پروتي لازمی خبره ده يدخل الجنه د به جنت ته داخليږي خو عزیزانو په دغه 99 نمونو کې لفظ رب نشته حالانکه اهمیت دوره ده چې کله عالم ارواح کې موږ ټول انسانان د روحونو شکل کیو لا تروسه مو دا فزیکل سټرکچر نو دا باډي سټرکچر او سټیچور مو نو بلکې د روح شکل کې موجود حدیث کې راځي امام مسلم حدیث نقل کړی دی ان الارواح جنود مجنده چې دا روحونه دا د اسمانونو د باندې یو عالم دی حضرت القدس وی ورته حدیث کې ارشاد صاحب رحمت الله علیه یو مفصل بحث کړی دی دغه حضرت القدس یا تاسو په انګریزي اصطلاح کې انکلیو یا انکلوژر اف سینکټیټی هغه کې دا ټول ارواح پراتو د ټول انسانانو او دا ارواح دا ټول الله تعالی په یو وخت پیدا کړل زه د خپل پلان نه 25 کال وروسته پیدا شوم د دنیا کې باډلی سوره پورې چې زما د روح تعلق دی زما روح او زما د پلار روح دا په یو وخت پیدا دي زما روح او زما د نیکه روح دا په یو وخت پیدا دي زما روح او د حضرت آدم روح دا په یو وخت پیدا دي د روح په اعتبار باندې انسانانو کې مشر کشر نشته دا خو باډلی چې د دنیا ته څنګه راغلي دي دا پلار دی دا زوی دی دا نوسه دی دا مشر دی دا کشر دی دا نو لسمه صدای کې دا په شلمه صدای کې دی بل به یشتمه کی بل به دویشتمه کی الی اخره بهر تقدیر حضرت القدس یا انکلیو یا انکلوژر اف سینکټیټی دا ټول ارواح الله تعالی الته په یو وخت باندې پیدا کړل نو بیا دوی ته الله تعالی یو خطاب وک قران کریم دا غي ذکر کوي وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى چې ما تاسو د پاره یو دنیا جوړه کړې ده اسمانونه دي پکې زمکه پکې دي غرونه پکې دي ځنګلې دي پکې بوټي دي ونې دي دریابونه دي سمندرونه دي heavens and heavenly bodies دي
ستوري دي، سپوږمۍ ده، نور پکې دی، د دنیا شیونه دي او دا ټول مې تا لپاره پیدا کړی دي، خو ته مې په عقل باندې منور کړې، د عقل ایلیمنٹ مې تا کې لګولې دی یا د عقل چپ مې تا کې لګولې دی. نو ته او انسان یو جانب ته دغه ټول به ایکسپلایټ کې د خپل فائدې او استفادې لپاره، خو بل جانب ته زما د ربوبیت عملی اقرار بکې، زبانی نه عملی اقرار بکې زما د ربوبیت. الست بربکم، تب ما رب منی؟ قالوا بلا. نو مونږ ټول ویجی او ته زمونږ رب. ما وې تاسو وې، د میډیکل کالج ټول سټوډنټانو هم وې، پروفیسورانو صاحبانو هم وې، د یونیورسيټي ټول سټوډنټانو هم وې، پروفیسورانو صاحبانو هم وې، علماو هم وې، دغه شاګردانو هم وې، مسلمانانو هم دا خبره وکړه، کافرانو هم وکړه، ما او تاسو منله، جنرال پرویز مشرف صاحب هم منله، شوکت عزیز هم منله، او زمونږ پریزیډنټ جارج بوش سپریم کمانډر هغه هم منله، ډیک چین هم منله، او زمونږ حالته یو وزیر خارجه ده کونډلیزا رایس هغه هم منله چې او ته به زمونږ رب یې. قالوا بلا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دغه وعده د یاد دهانه لپاره الله تعالی 1,40,000 کم وبېش انبیا او رسولان دا راولېګل، دغه صرف دغه یو ډیوټي و چې ما او تا ته یاد کی چې مرګریا تا ګور الله تعالی سره یو اګریمنٹ یا اکارډ هغه دی ور سره کاونټر ساين کړی دی یو طرف ته په اونلی ټو میک یو انډرسټاند، حالانکه یو سیګنیچر مسله نه ده، خو تا به همي معاهده کړی ده الله تعالی سره، او تاسو ته پته ده چې کله دو فریقه یو کاغذ باندې دستخط وکړي نو بیا دا دواړو لپاره بایندینګ وي، که کم یو ته هم تختی نو بل کوټ ته بوزي، بل عدالت ته بوزي، او چې دا دستخط دم داسې کس سره کړی چې کوټ اپ خپل پریزایډ کړي، نو بیا نتیجه خو تاسو معلومه ده نه، ها ته تر درلېږي چې بیا خو تن خطه پکې ځکه چا سره د کاونټر ساين کړی دا اپ خپل د کوټ پریزایډینګ افسر هم دی یا د کوټ پریزایډینګ جج هم دی، هغه په خپل د خبر گواه هم دی، مدعي هم دی، منصف هم دی. what will be the ultimate result? you are gone. نو محترم ورونو او طالب علمان ورونو، زما طالب علمان ډیر خوښ دي، د پیغمبر پاک هم ډیر خوښو صلی الله علیه وسلم. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چې کله طالب علمان برالل، ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ولا پاسه د اغل ته استقبال تلاړو او ورته به مرحبا باوصیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو باقي مونږ ته پیغمبر وصیت کړی په خیر راغلی، السلام علیکم. عزیزانو تاسو د مستقبل معماران دي، تاسو د مستقبل قائدین دي، تاسو د مستقبل رهبران دي، تاسو د مستقبل راهنمایان دي. پیغمبر علیه السلام زکه فرمایل چې اوصیکم بالشبان خیره، زه تاسو ته حکم کوم وصیت در کوم چې د نوجوانانو د طالب علمانو دا غي خیر اوسوچي، فانهم ارق وفدا، د دې قلب او دماغ کې فرټیلیټی ډیری، اوس یو سړی چې د سلوخت نه واوړي بیا خو هغه ځین نشي بدلوله، دا کوم خو چې ډیولپ شوی او اسټابلیش شوی هغه اسټابلیش خو بیا بدلیږي نه. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه. کله یو غره متعلق مو اوریدل چې د خپل ځان سرکاو شوی دی لکه مانسیرا او بالاکوټ او بټګرام کې او کوم ځای په مظفر آباد کې غره د خپل ځای نه خوځیدل، مشاهده ده. حضور اسلام وی تصدیق وکي چې غر د خپل ځای سرکاوي دي سي، او کدا دی اوریدل چې د فلاني سړي خوې بدل شوی دی، حضور اسلام فرمایي نیچر بدلیږي نه، فطرت بدلیږي نه. اوس ځانو دغه فطرت کې صرف تصوین کول شي، بروایي کول شي. اوس په دغه ځمکه کې چې کله دی کې فرټیلیټی وي او خطه خم دې پکې ولګو نو فصل به ته خمیلاو شي، او که خراب ته خم دې ولګو نو ګنده شی به ته ملاو شي. نو محترم ورونو عرض وکړه تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک فرمایل فانهم ارق افئده، د دې زونه دا د سافت نرم فرټایلز مکه پشان دي. وان الله بعثني بشيرا ونذيرا، خدای زه بشیر او نذیر را لګرم، د بشارت او انذار د تخم د ځوانانو په قلب او دماغ کې اولګوا. یو ځوان چې صالح شي تا یو جنریشن صالح، یو ځوان چې د هغه اصلاح شي تا یو جنریشن صالح کو. بیا خصوصا چې د تاسو غو تعلیم یافته او تربیه یافته نیکان او صالحین نوجوانانی، تاسو سره خو دنیا کې انقلاب راځي، دنیا کې بدلون راځي، دنیا کې مکمل چینج راځي. بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې اوس په عالم ارواح کې مونږه الله تعالی سره ومن التزم مونږه ربي پیغمبران ټول رال علیهم الصلوات والتسلیمات،
هغه د ربوبیت وعده دای مونږ ته ریمایند کړه، داغه تذکیر وکړه، داغه یاد دهانی وکړه، او دغه سبق الله قران کې هم بار بار مونږ ته راو خود را په یاد کراته. لومبنه وحی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراتله التبیا یو وار الله تعالی د دغه لفظ رب انتخاب وکړ چې دا په دې 99 نمونه کې شامل نه دی. وی فرمایل اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک. او الله تعالی چې دا قران کلمو شروع کړم بنه صورت چې مجموعي طور سره پیغمبر علیه السلام باندې لومبنه نازل شوه دي. دین وړاندې آیاتونه سوره العلق او آیاتونه سوره المدثر نازل دي. لومبنه صورت چې کامل مکمل پیغمبر ته راغله سوره الفاتحه هغه شروع الله تعالی کړی دا الحمدلله رب العالمین. او بیا ما او تا باندې لازم وکړه چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب. فاتحه الكتاب که چا په مانځ کې اونې ویلا د موز نه د شوی د نشوي دو تعبیره. مذهب د جمهور چې فرض د مسکړی دي او چې فرض کله موس کې مسشي نو بیا موز نه کیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي واجب مسکړی دي او واجب چې کله مسشي نو یا خو بل سید ساوي جبیره په لګي اخرت کې او کدا جبیره دې اون لګولا نو ويعيدها ما دام الوقت چې سو پورې وخت باقی وي نو اعاده به کې دغه موز برابر دی. نو محترم ورونو او طالب علمانو د قران کریم ابتدا الله تعالی د تذکیر د ربوبیت په اساس وکړه. بیا سو واره په سلګونو واره الله تعالی غ رب ذکر کوي مختلفو پیرایو کې، بلکې لومبنه حکم د بندګۍ چې په سوره البقره کې نو فرمایل چې ایها الناس اعبدوا ربکم، بل ځای فرمایل یا ایها الناس اتقوا ربکم، بل ځای فرمایل وانیبوا الی ربکم. او عزیزانو دا قران کې د بار بار ذکر نه بعد چې کله قران ختمونه اخر کې بیا دا غي تذکیر وکړه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. بیا دا منسکو مونږه نو دا رب ربانه بیا یادای الحمدلله رب العالمین. رکوع تلار شوی سبحان ربی العظیم، رکوع راوچ شو ربنا ولک الحمد، سجدی تلار شو سبحان ربی الاعلى. د مونږ اختتام ته ورسو فرمای رب اغفر لي ولوالدي یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. اوس دومره ډیر را باندې یاد کړ چې الله تعالی پر نه کہو ہمیں خبر نہ ہوئی، پر نه کہو ہمیں خبر نہ ہوئی چې سبا پروٹیسټونه کې قبر کې چې سوال آؤٹ اف کورس راغله ده. ځکه نکیر منکر دا په قبر کې راشي نو تاسو کوي موږ نړم باندې چې مر ربک. اوس هغه دام حق لري چې ما ته وایي چې من الہک، ما ته وایي چې من الہک. اوس کداغه سوال وکړي چې من الہک he is asking about the same entity. هم دغه ذات متعلق تاسو کوي من الہک صحیح خو په دغه الفاظو کې پښتنه وکړه تاسو وکړه. نو بیا مسلمانان خصوصیت سره پاکستانیان او خصوصیت سره مونږ سټوډنټان مونږ د پروټیسټ عادت یو چې سوال آؤٹ اف کورس راغلی دی صحیح. حالته مونږ پروټیسټ کوو چې دا فرښتې دا مونږ تاسو کوي آؤٹ اف کورس دا د الہ لفظ کوم ته دومره ډیر نه پړاو شي د مونږ تاسو کوي د الہ. نو الله تعالی وغه به تاسو په دغه کلمه کوي چې دا کوم د عالم ارواح نه را روانه چې مر ربک. عزیزانو اوس دغه خبره او دغه کلمه او دغه لفظ دا دومره زوردار لفظ دی چې جګړه رسول پیغمبران سره بس په دې کلمه روانه و، په دې ربوبیت ور سره روانه چې نه مونږ دغه الله رب نه منو، الله رب نه منو ځکه دا غي بلا ډیر ارباب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. الله تعالی فرمایي چې پیغمبر باندې مشرکانو یو اعتراض دا وکړ چې دا پیغمبر معاذ الله ناپوهه سړی دی، زمون خو بلا ډیر خدایان دي، د هر کار لپاره جدا جدا خدای په لکونو خدایانو وی دغه لکونو خدایانو کې مونږ به سهارې ناسو بلا ډیر کارونه مولا معطل دي سسپندډ دي یا نه دي شوی چې دی ورته دا دومره په لکونو خدایانو کارونه نشي پوره کوله. دا محمد رسول الله چې یو خدای ټول کار کوي دا خبره زمون ذهن کې ناراضي. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. دا خو یو ډیره یونیک ټایپ خبره سټرینج. عجاب په معنا ده سټرینج چې دا ډیر اجنبي تصور دی چې د مونږ ترا کوي دی وای د ټول مخلوق ټول مشکل کشایي او کارسازي یو الله کول شي. دا خبره دا ذهن کې راځي نه. ان هذا لشيء عجاب. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی او حدیث قدسی دی امام مسلم نقل کړی لو ان اولکم واخرکم جنکم انسکم ذکرکم انساکم حیکم
ميتكم رطبكم يابسكم سألوا في ساعة واحدة وآتيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. الله تعالی فرمای چې کستاسو وړاندینی او رستنی مړه او ژوندی نارینا او زنانا غچ او لوانده ټول په یو وخت باندې بلینز پیپل یا زیلینز پیپل دا ټول په یو وخت باندې خپل ټول مقاصد د الله نه وغواړي او الله تعالی دې ټول ته په دغه یو سکند کې دا ټول ضرورت او د هغوی مسؤلیت ورپورون کی. الله تعالی فرمای ما نقص ذلک فی ملک الله شیئا. د خدای بادشاہي کې دومره ذره بر کمه ناراضي خو د مشرکین مکه دا غوی په ذهن کې دا خبره نه راتله. غوی اعتراض وکړه جعل الالهه الها واحده ان هذا لشیء عجاب. دی وی یو خدای دا ټول کارونه کوي، د خوراکم ور کوي، د اسقاکم ور کوي، د مور خېټه کې هم بچی له خوراک ور کوي، د پکانې کې چنجي له خوراک ور کوي، د پوبو کې میانو له خوراک ور کوي، د زمونږ ټول ضرورت پوره کوي. دا یو ډېر سټرینج خبره دا وې ذهن کې راځي نه ان هذا لشیء عجاب. نو محترم ورونو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس دغه د ربوبیت تصور په دې باندې پیغمبران سره جګړه روانه وه. ځکه لفظ رب د دې مختلف مفاهیم او معانی چې علماء کرام ذکر کوي. رب تربیت کننده ته وایي، رب پرووایډر ته وایي، رب سسټینر ته وایي، رب لارډ ته وایي، رب لاګیور ته وایي، رب مالک او اونر ته وایي. نو عزیزانو په دې خبره د هغوی پیغمبرانو سره جګړه وه چې نه داسې نه ده. دا ایجنسۍ مختلفو ځایونو کې تقسیم دي. چا سره یو ډیپو دی، چا سره بل ډیپو دی، یو معبود سره یو کار دی، بل معبود سره بل کار دی، یو بچی ور کوي، بل بیماری ښه کوي، دریم سړي له واده کوي، څلورم امتحان کې پاس کوي. صحیح. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې نه دا ټول کارونه یک یو خدای کوي. بس دا خبره د هغوی ذهن کې نه راتله. جګړه هم دغې نه روانه وه. او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله کمپرومایز ته تیار نشه، د عزیزانو کمپرومایز په اصولي موقف باندې سړی اله کوي چې د کې دوه کمزورۍ وي. یو دا چې د مفاد واغستی، نو د مفاد لپاره سړی بیا کمپرومایز کوي. او دویم دا چې د مرګ نه یریږي، نو د ځان د بچکولو لپاره د کمپرومایز کوي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم علیه الصلوات والتسلیمات هغه کې دا دواړه کمزورۍ وینه. نو خدای هغه د مفاد څه مسئله هغه مفاد لپاره ته ګدو کوي نه، نمبر اول. او دویم د مرګ نه یریږي نه. دا څنګه واقع د حنین کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 12,000 صحابه دي، 12,000 آرمی. د هغه وخت د پاپولیشن په اساس دا ډیره غټه آرمی و، ځکه دنیا دوره ډیره آباد نه و لکه اوس چې موږ څومره آباد کړی ده. او خصوصا پاکستانیانو خو دغه سنت ته کار ویل دي. صحیح. زمونږ یو مرګري چاته پوسو کو وی تا واده کړی دی، هغه ورته او ما کړی دی. وی کار سکه وی دغه کار، وی نه نور، وی نور هم دغه کار. عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې هغه وخت دا دنیا دومره تک پاپولیټډ نه و، ډېر لږ انسانان اوسېدل. نو 12,000 آرمی دا هغه دور کې داسې وه لکه په موجوده دور کې چې 2 میلیونه آرمی وي در سره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 12,000 آرمی وه. مقابله کې مشرکینو صرف 4,000 آرمی جمع کړې وه. او چې کله دوی میدان حنین ته راغلل نو صحابو یو بل ته ذکر وکړو، وی غزوه بدر کې چې موږ 300 وو، دی د 0 نه زیات وو، والله منډې ورکړې وې. څه به کړو؟ منډې مو ورکړې وې. نن خو به دوی ته د تېښتې لار نه معلومه. الله تعالی ته دا خبره خوښه نه شوه چې یو د اسبابو دنیا کې د اسبابو په اساس باندې تریارې دا د عقل تقاضا ده. طبیعي او فزیکل ورډ کې چې اوسېږي لګیا به فزیکل ورډ باندې به سوچ کې، فزیکس باندې به سوچ کې، طبیعیاتو باندې به سوچ کې، پلانینګ به جوړې. خو په حیثیت د مسلمان عقیده و د الله باندې. یو خبره تاسو ته کوم، تاسو ټول ساینټیفیک خلک او پوهېږئ زمانه ډېر زیات یو ابنا طالب علم د دې ادارې. عزیزانو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف. یو قوي او طاقتور مؤمن دا د الله په نظر کې بهتروم دی، خدای ته خوښوم دی د کمزوري مؤمن مقابله کې. اوس قوت او کمزوري، ضعف او قوت د څه په اساس؟ په عقیده کې، په عمل کې، په اخلاقیات کې، په علومو کې، په ساينس کې، ټیکنالوژي کې، طبيعياتو کې، فزیکس کې، د ژوند په هر میدان کې د دغه میدان قوي مسلمان د هغه میدان د کمزوري مسلمان په مقابله کې د الله تعالی ډیر زیات خوښ دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.